رجل. رجل دغه ته وایي سړي ته وایي رجل. رجال هم ورته وایي او رجل هم ورته وایي. دا رجل چې دی دا په کتابي عربۍ کې ورته وایي. کتابي عربي نه ده، په هغې کې ورته رجل وایي. او کوم چې د بولچال عربي ده، کوم چې نن سبا خاص کر په دې دغه ملکونو کې ویلی کېږي، خلیج ملکونو کې خاص کر په سعودي عرب کې، نو په دې کې ورته رجال وایي. رجال انګلیش کې ورته مین وایي. مین سړی. اردو کې یا آدمی یا مرد دواړه ورته ویلی شي. دغه شان امرات یا امره، دا عورت ته وایي، سنګل ته وایي، یوې ښځې ته وایي امرات. اومن انګلیش کې ورته اومن وایي، اردو کې ورته عورت وایي. صحیح ده. دا امرا ټکی چې کوم دی دا هم د دغه د فصیح عربۍ ټکی د سټینډرډ عربۍ کومه چې کتابي عربي ده د هغې ټکی دی امرا. هسې خو نن سبا په خلیج ملکونو کې خاص کر په سعودي عرب کې ورته حرمه وایي، مدام ورته وایي. صحیح ده. میډم لکه مدام، میډم، حرمه دا ورته ویلی شي. خو امرا چې کوم دی دا هم ورته وایي عورتو. زیات لیکلو کې دا راځي. اوس نسا چې ده، نسا دا ډېرو ښځو ته وایي نسا. اومن ځینې ډېرې ښځې لکه زیاتې ښځې چې دي هغې ته نسا وایي. او امرا چې کوم دی دا یوې ښځې ته وایي نسا. انګلیش کې ورته اومنز وایي. دغه شان په دغه کې ورته خواتین وایي، لکه زیاتې زنانه. خواتین زنانه یعنې یوه نه زیاتې. طفل چې دی دا ماشوم ته وایي طفل. طفل ماشوم ته وایي. انګلیش کې ورته چیلډ وایي او اردو کې ورته بچه وایي. اوس بنت دا ماشومې ته وایي. جینۍ چې کومه وي که نه هغې ته ماشومې ته بنت وایي. اصل کې بنت لور ته هم وایي، لور ته، او ماشومې لپاره هم استعمالېږي. په بولچال عربۍ کې ماشومې لپاره هم استعمالېږي او د لور دپاره هم. ګرل ورته وایي، ګرل انګلیش کې. اردو کې ورته بچي وایي. دغه شان شاب یا شباب دا نوجوان ته وایي. ښه، شاب نوجوان یا شباب دواړه وایي. ځوان ته وایي. په هغې دغه ته وایي چې لکه غیر واده کړی چې کوم وي هغې ته وایي بیچلر. غیر واده کړی انګلیش کې دلته بیچلر یا یوت دواړه ورته ویلی شي. دلته نوجوان لکه یو سړی نوجوان وي که نه، تقریبا داسې عمر 15 سال نه واله 30 ساله پورې دې ته نوجوان وایي. او کنواره چې کوم دی دا هم ورته ویلی شي. کنواره اصل کې هغې ته وایي چې بې واده وي، هغه ته کنواره وایي.